او نن درته د غوږ او د سترګو د ګناه متعلق بیان کوم. بعضی گناہونه دي د هغې تعلق د نظر سره دی، بعضی گناہونه دي چې د هغې تعلق د غوږ د اورېدو سره دی، او دا دواړه گناہونه خطرناک دي. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې هغه نظر چې بل چاته په غلطه پې کتی شي، بد نظر، او یا څوک ځان په داسې طریقه برابر کړي چې خلق ورته په بد نظر وګوري، وی په دې دواړو د رب العالمین د طرف نه لعنت نازل شي. د لعنت ذکر چې کوم ځای قرآن شریف کې یا په احادیثو کې راشي، عموماً د دې استعمال په کبیره گناہ کې کیږي. گناہ کبیره کې لعنت استعمالیږي. معلومیږي دا چې چاته په بد نظر قتل دا گناہ کبیره ده، او که څوک ځان داسې تیار کی چې بل انسان راته په بد نظر وګوري نو دام گناہ کبیره ده. د سترګو پکتو اجر او ثواب مشته، او د دغه سترګو پکتو ګناه مشته. که په دې سترګو د قرآن ته وکتل، د سجدې ځای ته دې وکتل، او سترګې د ځمکې ته ښکته کړې، ځمکې ته دې وکتل، د انسان نه دې بچ کړې، په دې نظر تا ته اجر او ثواب ملاویږي. اکدا سترګې دې په غلط ځای کې استعمال کړې، پردې زنانه ته دې په وکتل، یا د ګناه ځای ته دې په وکتل، یا ګناهونو ته په ګورې، جوارې ته په ګورې، ټي وي ته په ګورې، تصویرونو ته په ګورې، دا د سترګو ګناه ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ان العین زانیہ، سترګې ام زناکاری وي. زنا یوازې د اندام سره تعلق نه لري، سترګو سره هم لري. چې څوک چاته په بد نظر وګوري، په خراب نظر، دا د سترګو بدعملي شوه، د سترګو زنا شوه. که څوک د چا خبرو ته په غلطه طریقه غوږ کیږي، د شهوت په نظر د چا خبرې ووري، دا د غوږونو زنا شوه. الله دې مسلمانو ساتي. حضرت علی رضی اللہ عنہ یو ځل په لاره تېرېده، په هغه لاره کې خلقو ډول واو، لکه اوس هم په دې خادو کې یا د خوشحالۍ په موقع خلق ډولونه وي او تماشې راولي. حضرت علی رضی اللہ عنہ په غوږونو کې ګوتې ومنډلې، او دا غزان نه ځان، دا غزې نه ځان لرې وتښتاو، او وی فرمایل چې ما په خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې سترګو لیدلې ده چې دا چلې کړی دی. په لاره تېرېده او دغسې تماشه او ډول ډنګېده، نو ما خپل پیغمبر ولیده چې غوږونو کې ګوتې ومنډلې او د هغه ځای نه یې ځان اخوا کړ. معلومیږي دا چې کوم ځای د ګناه اوازي، التبا کوشش کې چې د دې ګناه د اورېدو نه ځان بچ کې، غوږونو کې ګوتې ومنډه، غوږونه بچ کا، خو چې د هغه ګناه نه بچ شي. زما وروڼو، د سترګو ګناه او د غوږ ګناه دا ډېره خطرناکه ګناه ده. اول نمبر سړی د غوږ ګناه وکړي، په غوږ خبرې داسې واوري چې هغه غلطې خبرې وي، بیا کوشش کوي چې دې پسې د سترګو ګناه وشي، او د سترګو ګناه پسې بیا کوشش کوي چې هغه خرابه ګناه وشي. الله دې د دې درې واړو نه مسلمانو ساتي. پکې منځ کې د جبي ګناه هم کېږي، نو د دې نه به مسلمان ځان ساتي. که ځان یې ونه ساته نو خطرناکه ګناه ده. امریکا او د برطانیې او د کافرو دا یو سازش دی، اوس هم دا جینکې په دې لارو کوڅو بازارونو کې ګرځي او دا سامانونه خرڅوي. څوک شیمپوان خرڅوي،
څوک صابون خرڅي، څوک در باندې چای خرڅي، څوک در باندې چینی خرڅي، څوک پنسل خرڅي، څوک پینونه خرڅي، او ځانونه جوړ کړي او جامه خشته کړي او جامه ټیټ جامه او سر تور کړي او څوک په کوڅو کې دننه ګرځي، څوک بازارونو کې ګرځي. دا څه دپاره؟ د کمپنۍ مشهورتیا کوو. چې صابون مشهور شي، صابون د کمپنۍ مشهورتیا کوو، د شیمپو د کمپنۍ مشهورتیا کوو، د تیلو د کمپنۍ مشهورتیا کوو. دا د کمپنۍ مشهورتیا نه کوي، مسلمان کشر کل بے غیرته کوي. هغه شی دی که نه وګورئ لغوندې هغه طریقه ده چې کومه طریقه بلعام د موسی علیه السلام د قوم خلاف هغه خپل قوم ته وښوله، هغه طریقه روانه ده. لارو کوڅو کې جینکۍ ګرځه، ولې هلکان دي ورته به ګوري، ځان دې جوړ کړه تا ته به هلک ولې نه ګوري؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي الله اکبر، څه ښکلی پیغمبر دی. په خدای باندې قسم یې سړی حیران شي. ساجبه الفاظ فرمایي، وی ښه چې د کور نه بار وځي، د کور نه بار شیطان څه چل کوي؟ دا ښځه د خلکو په نظر کې ډولې کوي. که بدرنګه ښځه ولې نی، د ډیران د غورځولو ښځه ولې نی، خو شیطان څه چل کوي؟ استشرف لها الشیطان. شیطان کوشش کوي چې خلک دې ته وګوري په توجه په غور باندې. دې وجه نه چې د ښځه د کوره بار وځي، په غټ پړونې او غټ څادر کې دې ځان پټ کړي، هغه دې نه ورته ګوري، یو ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري، بل ورته ګوري. د نظر او د سترګو ګناه شوه که نه شوه؟ دوی غم جوړ په لارو کوڅو کې هلکان ناست. ولې ظلم کوئ ظالمانو؟ خور نه لري خپله، لور نه لري خپله، مور نه لري خپله، تربوره خپله نه لري، ولې ظلم کوئ؟ سکول نه ماشومانې چوټي شي، وړې وړې ماشومانې لارو کوڅو کې خلک ناستې ورته ګوري. څه چل دی وکړه؟ اړو دې قتل نو څه کوپر دی وکړه؟ هیرونو یو مثال در کوم، د مټیو دکان دی او ښه مزېدار دا مټۍ پکې خشته خشته پراته دي، هغه سپینې پاڼې پې لګولي او دا ګلاب جامن او دا رسګله او بل او بل ښه خشته په شیشو کې بند، او یو سړی بار نه ورته نیغ نیغ ګوري. څه فایده ورته میلاویږي؟ دکاندار به دی خدای دې بې خو باسه، که اخلې خو راشه وایله که دې څه زما دکان مخې ته وړه، زه خدای دې بې خو باسه. که دې ګوري په دې کتو اسم نه کېږي تر څو چې دې راشي دکاندار نه یو شی واخلي مټۍ یو خولې ته یې واچوي. نو دقه رنګې تا ته شیطان دا زنانه متزینه کړه، خشته کړه، ته ښکلې کړه او ته د بار نه ورته ګورې، نو خو همدغه مټیو دکان کتو مثال شو که نه؟ ستا پیسه څه چل دی وکړه؟ څه توره دې وکړه بغیر د ګناه نه؟ څه توره پکې شته؟ عزم نشته. د په یو بوتل دې تا لاس کې نیولی دی، خو خولې له دې چې ساس کې نه راځي، او بوتل کې دننه پیپ راته دی، ته ورته نیغ نیغ ګورې، څه فایده درته میلاویږي بې د غم نه؟ لکه دې سره غم زیاتېږي. او دا پی به کله سکمه، دا به کله د ما مرۍ ته دا پی رسي، شملې به ترې کله وکړم، ماسته به ترې کله وکړم، او چې ورته ګورې نه دا غم به دې نه. هله مټیو دکان ته چې مخامخ ولاړې غم به دې، یاره که پیسې وې 1 کیلو خو به مې ترې وړو، بچو به هم خوړی ما به هم خوړی، او چې نه ګورې دې غم نه به خلاص دی. نو دا قتل خو غم جوړوي، دا خو شیطان سړی نورم بربادوي. دا هغه شعر دا انجیوز والا جینکۍ کوڅو کوڅو کې ګرځي او سیبا بڑے والی بڑے، نن سبا خزو بڑے والی خپکیږي ما نره نره پنسی وی اسخا تک تور اسخاخ په لکه چیلی ښکاری څپې به خيوزي دا کمی دا پرتګ اغوندی لا څنګه دا پر خپل وردن نکي دا پنسل څنګه پدې نه کوي. دا ولې ظلم کوي خلک؟ دا ولې ځان سره زیاتې کې؟ خدا حیادار هغه دا چې دا په پرده کې کور کې کیږي. دا خو ظلم د خپل اولاد سره، خځې سره ظلم کوي، ته د خور سره ظلم کوي، د مور سره ظلم کوي، زیاتې وسره ولې کوي؟ زمارونو نو دا د انجیوز والا جنکۍ په دا کوڅو کې ګرځي بازارونو کې، دې دپاره خسړو له دعوت ورکوي د ګناه، هغې ځان ته رامایل کوي چې دکه نور څه د ګناه نظر خو به وشي که نه، او چې دا نظر د ګناه راغی د انسان نه د ایمان او د هغه د اسلام هغه غیرت بیا وځي ختم شي. مسلمان چې کافر وي په دقه به وي، په بل طریقې نشي والی. دی چې بې غیرته شو ردنه د الله امداد پورته شو. نو بلعام هغه خپل قوم ته دا چلو خو جنکۍ تیار کړو، دا بني اسرائیلو کې وردن نه کړی، وردن نه کړی موسی علیه السلام دعوت چې دا تاسو ظالمانو ونه کې ګورې داسې دا جنکۍ منې کې دا وشړی دینه سودا وانلې دا پرېږده دی خپلو ځایونو ته. لیکن بعض هلکان خو وي د نظر ګناه خو شته، د سترګو ګناه خو شته، د غوږ خو شته، بعض هلکانو هغه جنکو له څه ټونګې مونګې ورکړې
الله څه چلو کو وبا خدای په بنی اسرائیل راوستا په یو ورځ او یا زره کسان تمړ شو یو ورځ سره او یا زره کسان مړ شو او موسی علیہ السلام خدای ته په سجده پرې وچی یا الله بند کدا وبا د بعض لکانو د وجنه زما ټول قوم تباہ او برباد شو دا د څه د وجنه دا د نظر د ګناه د وجنه لعن الله الناظر والمنظور الیه رسول الله مبارک فرمایي زنویب چې څوک چاته په بد نظر ګوري په دې د خدای لعنتی او که څوک ځان له داسې شکل جوړي داسې جامه جوړي چې خلک دته په بد نظر وګوري که سړی دی او که ښځه ده په دغه د خدای لعنتی رسول الله فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم قرآن شریف کې دی که نه دی مسلمانانو ته ووایه ای پیغمبره چې خپل نظرونه ښکته کړئ مه ګورئ حرام نظر مه کوئ او ورپسې راځي قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن چې ښځو ته مو وایه چې خپل نظرونه ښکته کړئ لکانو ته مه ګورئ سړي به ښځو ته نه ګوري ښځې به سړو ته نه ګوري دا ګناه ده سخته ګناه ده حضرت ابراہیم علیہ السلام چې کوم وخت نمرود اور ته غورځو اور یې بل که چل نه ورته والا چې دې اور ته به دې غورځو څنګه هغه په میلونو لرې تاو کوي دې چې ور غورځو خو موږ به نږدې کېږو موږ خو دې ته نږدې کېدی هم نه شو ابلیس د انسان په شکل کې راغی هغه د جهنم هغه مچوغڼې لیدې وې د جهنم ټالونه ورته یې وایي داسې ټال جوړ کې او په دې ټال کې دا ابراهیم علیه السلام کېنوي او ټال له جوټه ورکې نو چې دا ټال خطې د جوټه اخري او د اور دې منځ ته شي نو پړې به وشلوي نو دې به د اور منځ ته وغورځي غټ ټال یې جوړ کړ ابراهیم علیه السلام یې پې د پاسه کېنو ټال نو اوچتېږي فرشتو نیولې نو اوچتېږي شیطان ورته وایي داسې وکړې جینکۍ راولې هغې له ډولونه ورکې چې ډول ډنګوي شپېلی ورکې چې ګډېږي ورته دم ډولکی جوړ کې هغې مقصې وکړله د مې راوستې جینکۍ سرونه سرتور کړل بې حیایي شروع کړه او چې څنګه رالل ټال یې ګوتې یو له ټال اوچت شو دا ولې فرشتو نیولې او چې دا مصیبت راغې سرتور در جینکۍ او بې حیایي راله او د خلکو سړو نظر پې پرېوت په دغه جینکو باندې او د هغې په هغه ډمتوب او سندرو خلکانو غوږونه کېښودل فرشتې د رحمت لاړې د ګناه نظر چې د شروع کو د ګناه اورېدل د شروع کول د رحمت فرشتې لاړې ختم شو د هغې په ځای د قهر او د غضب فرشتې بیا راځي نظر ګناه ډېره خطرناکه ده توبه وباسئ په دا لارو کوڅو کې مه کښېنئ ښه دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم زمانه ده صحابه کرام دی وسره حضور پاک مبارک یو ځل او فرمایل پلارو کې مکینه ایاکم والجلوس فی الطرقات پلارو کې مکینه صحابه سوي د الله رسول زمون خود الله رو د ناس د نخلاصي نشته مونږ کم دی کینو خامخا بلار کې کینو پډې پکینو د دروازې مخې ته کینو خلک پلاره تیریږي دا خو مونږ خلاصي نشته خامخا به کینو حضور پاک فرمایل خچ اخلاصیم نشته او لارو کې کینې نو لارې له خپل حق ورکړي الله رسول لارې حق څه دی وی یو حق ادار چې څوک دي سلام اچي تاسو علیکم السلام وایي دویم حق څه دی یو غریب کمزور دی پند دی وسره ګېډې د نشي وړي امداد وسره وکړي دریم حق څه دی نظر ښکته کې مه ګورئ چاته دا د لارې حق شو نظرونه به نه اوچتوي نظر ښکته کې مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه لیکلي دمشق جامع مسجد کې یو مؤذن بانګ به کو بانګ به بره په مناره کې کو او دغه علاقه کې مسلمانان مو يهوديان مو اوس هم چې مناره کې څوک بانګ وای اوچت نو ویلی شي چې خلک یې ووري او حیا للصلاه او حیا للفلاح د پاره چې په کوډګۍ کې څوک بره بانګ وای نو مخ د کلکې نه یو خوا بل خوا استیش شریعت کې شته داسې دی بابا او یا کاله شپېته کاله بانګونه وي به ټول عمر به بانګ وي یو ځل یې بانګ وي حی علی الصلاه وي او بیا حی علی الفلاح وي د دې جومات د دې منارې سره خوا کې لاندې یو کور و د یهودیانو اوسېدل
دا خو شکر زمونږ ملک د مسلمانانو دی. ورشه انډیا ته وګوره، پکې یهود هم اوسېږي، سیکان هم اوسېږي، هندوان هم اوسېږي، مسلمانان هم اوسېږي. دغلته نه مسلمانانو جومات ته خوا ده، یهودیانو عبادت خانه را خوا ته د عیسایانو ده، هغې طرف ته د سیکانو ده. نو دمشق کې هغه وخت کې هم دغسې وه، د جومات خوا کې د یهودي کور و چې دی وایي حی علی الفلاح، ویې کتل د یو یهودي کور کې یو جنۍ و، په هغې یې نظر پرېوت. مؤذن بانګي کاکا نظر چې پرېوته نو فوراً نظر اخوا کا. حدیث پاک کې راځي، رسول الله مبارک فرمایي وی دا لومبې نظر چې د اختیار نه کم بار جارته معاف دی. لا تتبع النظرة النظر، یو نظر پس بل نظر متابع کوا. فإن لك الأولى، دا لومبې نظر د تماف دی، ګورې دویم د تماف نه دی. خدام ګورې قصدن خل لومبې نه، زمونږ دا خلک خطی په قصد لومبې نظر ګوري داسې نیغ نه، وی لومبې نظر خو معاف دی. لومبې چې کم ناف دی هغه چې د اختیار نه بار خیال دی نه په چا ور پرېوته، او نظر پسې نظر بیا مه لګوه، فوراً مخبل طرف ته وه، مخبل طرف ته وې اړولې وې او اعوذ بالله ویلې وې، نو هغه نظر پسې بل نظر کا، لاندې ګوري جنې ته وکتل او ګوري ور بانګ نه خلاص کو، په هغه روشندانې سره ویزان کا نیغ نیغ هغه جنې ته ګوري. جنې پس خیال شو چې وی قتل بابا دا پردو کورونو ته ولې ګوري، دا نیک بخت خوا. بانګي کاکا ورته وایي چې یاره جنې ډېره مې خوښه شو مې لیدلې، ګوره کنه سترګو پسې د خولې ګناه شروع شوه که نه شوه، او د غوږ ګناه شروع شوه که نه شوه. د نظر پسې د غوږ ګناه د هغې خبرې اوري، او بیا د خولې ګناه هم شروع شوه. ډېره مې خوښه شوه او ډېره زیاته مینه مې ده در سره. بابا خدای ته وګوره، د خپل شکل ته وګوره، او بوډاتوب ته یې وګوره، د شپېتو یو نړېدلې، او ما ته وګوره 14-14 کالو. دا ته څه کې زه خو ستا د نوسۍ نه کشر یم، خدای ته وګوره ځان هم مه شرموه ما هم مه شرموه. او دی هماغسې په سترګو ړوند شوی دی، نیغ نیغ ورته ګوري. نه که نه جینۍ داسې کار کوو چې ګناه نه کوو، او ته ما سره واده وکړه، هغه ځای نه کنیکشن لګولې چغې وایي. دا سوچ نه کوي چې ما د اواز خو شلم کندي کې اورېدلې کېږي. ای بوډ بابا تا ته څه کې، تا ته روغې که لیونې نه، بس نکاح وکړه، نکاح خو جایزه سمنه خو نه ده، ته خو مسلمان یې او زه خو یهودڼه یم، نو وایي څه بده خو نه ده، د مسلمان نکاح خو د یهودڼې سره کېږي. جنۍ ورته څه وایي، وایي ټیک ده ستا په مذهب کې خو د مسلمان نکاح د یهودڼې سره کېږي، خو ما له زما ضمیر د اجازت نه راکوي چې د یهودي نه ما سوا بل چا ته په نکاح شم، زه به خپل مذهبي ته نکاح کېږي، مسلمان سره نکاح نه کوم. داسې وکړه جنۍ چې که پیسې دې خوښوي، کور دې خوښي، هغه زمانه کې د مهر چې ستاسې شرطي ما ته ووایه، خو مهرباني وکړه ما سره واده وکړه. جنۍ پوه شوې چې سړی خو نه وړي، بار بار ورته وایي مهرباني. بس جنۍ وی راشه یو شرط ورته کېره، وی ښه بابا داسې وکړه چې نه مهر غواړم، نه کور غواړم، نه در نه بنگله غواړم، نه پیسې کالی جامع اسم نه غواړم، یو شرط دا منظور کرا زه د اوس نه د ښځې یم، زه نکاح د سره تړم، زه نه پلار سره صلاح کوم، نه رور سره کوم، نه مور سره کوم، اوس د سره نکاح تړم، د نن نه د ښځې یم. راځه څه شرط دی شابه زه وایه، ادا دی چې یهودي کېږي به، اسلام به دې پرېږدي، اسلام پرېږده او یهودي شه راځه، اوس نه د ښځې یم. جنۍ دا خو ډېر خطرناک شرط و. ما خو 70 کاله بانګونه ویلي دي، منځونه مې کړي دي، او تهجد او روجې مې کړي دي، دار څه پرېږدم لو کم په اوبو نه داسې نه کېږي. که بل څه شرط یې راته وایه، هر شرط چې دې منم، خدا مهرباني وکړه دا شرط پرېږده. یهودان ورته وایي چې که دا شرط منې ښه که نه کوزېږه، ما ته دې خوا مه ګوره. خیر دی ورته کلک شو، خوند یې ونه کړ، چې خوند یې ونه کړ، ویم دا یو شرط دی، ویم دا شرط دی، وی ټینګ یې پې وی یو، وی ښه اسلام ایمان مې پرېښود، یهودي شوم درله. دا د څه ګناه وه؟ د سترګو. ورپسې د څه ګناه شروع شوه؟ د غوږ. ورپسې د څه ګناه شروع شوه؟ د ژبې. ورپسې کفر لاړ، کفر شو کفر. دغه د سترګې ګناه نه کفر ته خبره لاړه، او خوشحاله دی بابا چې د یاره بغیر مهر نه په یو پوټي ټکي راته ښځه میلاو شوه، د هغه پوړی نه را کوزېده، خپی خوی د لاندې را پرېوت، سر د لاندې راغی، دا سټې لاندې شو، خپې پې د پاته شوې، مردار شو، مړ شو، جنې پاتې شو. نبی علیہ السلام فرمایي ډېر کرتا د یو انسان او د جنت په منځ کې یو لش مزلي، د جنت په ځای دوزخ ته وغورځېږي، دا سړی شو.
حضور پاک مبارک رښتیا وایي. یعنی دغه مرګ مقدر و لازمن خپخ ویدا او بانګې ویلو که دا ګناه د سترګو یې نه وی کړی او دې ښځې ته یې نو کتلې او توبې استې وې او ایمان یې نه وی پرېښود دقه مرګ مقرر و دې نه نه نورېدله نو کوم خواته جنت ته. ځکه چې بانګ یو سړی وی او خلق منزله راوبلي د دې نه بهترین عمل بل نشته. خلق منزله رابلي او بانګې وی او د هغې نه پس مړ کېده شهید به او جنت ته به ته، لیکن د سترګو نظر یې پرلپسې که، د غوږ نظر شو، د ژبې نظر شو، بیا ورپسې لاړ کفر شو. دومره خطرناک شی دی نظر. خدای دې د سترګو او د غوږ د نظر نه وساتي.